سخته خو راځي په سیاست کې، دا سخته خو په موږ باندې په حکومت کې هم راغلې ده او دا سخته موږ باندې د حکومت نه پس هم راغلې ده او ډېرې سختې راغلې دي. دا څه سخته ده؟ دا څه د نایب یو کیس، یو گرفتاری، یو څو ورځې جیل کې، زه دې نه سخته نه یم. سخته زه هغې ته ویم چې د سوات د اړخه ظالم راپورې وته او په بونیر قبضه کوله، بونیر قبضه کې اخیسته. سخته زه هغې ته ویم چې زما مشران او زما کارکنان په میدان کې ولاړو د هغې ظلم خلاف مقابله یې کوله. سخته زه هغې ته ویم، ازمایش هغې ته ویم چې حکومت کې به تاسو هرې جلسې له راتلې نو کور به میندې او خویندې په موسلو ناستې وې تر څو پورې چې تاسو کور ته واپس نه وی تللی. سخته زه هغې ته ویم چې بارودو، دماکې وې، خودکش حملې وې، زه هغې ته ازمایش او هغې ته سخته ویم. دې ته خو دا هر څه په تیاره میلاو شوي وو او ډېر په اسانه ورته میلاو شوي وو. او چې یو شی تا ته په تیاره او په اسانه میلاو شي او ته پرې نه کړېدلې، ته د هغې په قدر نه پوهېږې، ته د هغې په اهمیت نه پوهېږې. نن د پی ټي آی وروڼو ته زه ویل غواړم په دې بونیر کې هم شته، هغې ته ویم چې فرق وکړئ، فرق د خپلو مشرانو ته وګورئ او د دې سرې جنډې دې ته وګورئ، د خپلو دوو ته وګورئ. 15 کاله یو، 4.5 کاله بل، خپل وزیر اعلی او خپل وزیر اعلی د خپلو دوو ته وګورئ او راشئ د سرې جنډې دې ته وګورئ. زه راته فرق خول غواړم، په دې خبره ځان پوه کړئ. پرون چې دغه خلکو د عمران دپاره ترخز و، پرون چې دغه خلکو عمران له پارټي جوړوله، پرون چې دغه خلکو عمران له اقتدار ورکو، نو دغه هر څه حلالو. هغه خلک، هغه افسران، هغه د پاکستان وفادارو. نن چې دا هر څه کېږي نو نن دغه افسران غداران او نن دا هر څه حرام. زه دغه کارکنانو دغه ملګرو ته یو خبره کوم چې کم از کم عوامي نیشنل پارټي په دې حواله بالکل واضحه ده که ادارې پارټۍ جوړوي او په چا الیکشن ګټي، موږ د هغې مخالفت کوو، او که ادارې پارټۍ ختموي، پارټۍ کمزوري کوي، د سیاست د میدان نه بار کوي، موږ د هغې مخالفت کوو. دا ګیله نن کېږي چې ادارې لګیا دي او ادارې عمران کمزوري کوي یا د عمران پارټي کمزوري کوي. په دې اعتراض نن کېږي او د پی ټي آی ملګري او کارکنان په دې اعتراض کوي چې د ملک ادارې لګیا دي او زموږ پارټي کمزوري کوي. نو زه دغې خپلو وروڼو او کشرانو ته وایم چې کله دې ادارو، دې خلکو، جنرال پاشا، جنرال فیض حمید، جنرال ظهیر الاسلام، نو زه دا دغه کشرانو نه تپوس کوم چې کله دغه خلکو دا پارټي جوړوله، چې کله دغه خلکو تاسو ته دا سیاسي میدان جوړو، چې کله دغه قوتونو تاسو سره مرسته کوله، چې کله دغه قوتونو ستاسو ملګرتیا کوله، دغه خلکو کله ستاسو په پارټۍ کې امیدواران شاملول، درنې او جلسې دله برابرولې، چې کله دغه خلکو تاسو له بکسې ډکولې، چې کله دغه خلکو په تاسو الیکشن ګټه او په مونږ یې الیکشن بیله، ما به لس تاسو منلي وې چې تاسو هغه وخت هم اعتراض کړی وی. نن به هر سړی او هره پارټي راپاسي او احتجاج به کوي. اول د پښتونخوا د خپلو پارټو ته ویل غواړم چې کومه وعده ما سره د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې، 14 کاله مخکې کړې وه، که د پښتونخوا هغه پارټو هغه وعده سر ته رسولې وې نو کم از کم په پښتونخوا کې به نن حالات ډېر جدا و. گواه زما اسد قیصر شاه فرمان، گواه زما پیر صابر شاه، سکندر شیرپاو، گواه زما جماعت اسلامی، گواه زما محترم اکرم خان دورانی، دا ټولې پارټۍ زه ولګېدلم. ما په خپل حکومت کې دا فیصله وکړه
چې څومره اضافي وسایل موږ له راځي نو موږ به دوه کاره کوو. اول خبره خو ظاهره خبره راده چې امن، که د امن دپاره زموږ دستیاب پکار وي نو هغه به پکار وي، هغه دستیاب کېږي. دویمه خبره تعلیم، د علم رڼا خورول، او دریمه خبره د دې صوبې عمدن سیوا کول. 40 منصوبې د بجلی د پیداوار 2100 میګاواټه دا منصوبه ما جوړه کړه. ټولو پاټو ته مې دا منصوبه مخې ته کېښوده ځکه چې په هغې وخت 10-15 کاله په دې 40 منصوبو په مکمل کېدو کې لګېدو، او هغې ته مې وویل چې په دې را سره د واده خیر وکړئ. دا زما منصوبه نه ده، دا ستاسو د ټولو زموږ د شریکې منصوبې دي، او په دې زما کور نه رڼا کېږي، په دې به د پښتنو کور رڼا کېږي، په دې به پښتونخوا رڼا کېږي. دا را سره ومنئ چې د هر چا حکومتي دا منصوبې به نه ودرېږي، او چې دا منصوبې مکمل شي د دې به دوه فایده وي. پښتونخوا به خپله بجلي پیدا کول شروع کړي، چې کومه موږ نه فالتو وي هغه به په وابې خرڅوو، هغه مدن منصوبې ته راځي. او چې په کومو علاقو کې د بجلی دا منصوبې جوړېږي نو که دا منصوبه 10 کروڑ روپۍ ګټي نو 1 کروڑ روپۍ به د سره هغې علاقې ته ملاوېږي چې په کومه علاقه کې د بجلی دا منصوبه جوړه. ما سره ټولو اتفاق وکړ. هغه منصوبې رینالیا، لاوي، درالخوړ، پټیلټان چې څومره ما خپل وخت کې شروع کولی شوې ما شروع کړې، زما نه پس خیر خیریت هېڅ توجه هغې له ورنه کړې شوه. نو زه بیا هم خپله ذمهواري تسلیموم په دې کې، خو چې کومو خلکو د لاسه بنیادي طور دا تکلیف جوړ دی او څوک ذمهوار دي، نن هغوی ولې دا منافقت کوي، نن هغوی ولې دا ډرامې کوي. په اوبو موږ بجلي پیدا کولی شوه، پاکستان ته به فایده وه، خو اول به پښتنو ته فایده وه، او چې پښتون ته د یو شي فایده کېږي د هغې مخالفت هر ځای کېږي. چې کومه په اوبو جوړېده هغه منصوبې موږ وروستو کړې، هغې له هم توجه ورنه کړه، او موږ هغه منصوبې راوړې چې کومه بجلي په تیلو جوړېږي، په فرنس آیل جوړېږي، او داسې معاهدې وکړې دي خلکو چې که هغه کارخانه څومره بجلي جوړوي او هغه استعمالیږي او که نه استعمالیږي، حکومت به د هغې ټولې بجلۍ پیسې هغه کارخانو له ورکوي. نو دا وروره د کوم ځای انصاف دی؟ په بونیر کې دی بل راځي، لږه فاصله کې تربیله ده، زما د صوبې د بجلۍ ټول ضرورت تربیله پوره کوي او ما نه سیوا کېږي. نو ما ته یې دومره ووایي چې زما په بل کې فیول ایڈجسټمنټ سرچارج څه کوي، زما په بل کې ایڈوانس ټیکس څه کوي، زما په بل کې ټیرف ریویژن څه کوي، زما په بل کې دا ناجیز لوي څه کوي. زه پنجاب خلاف نه یم، خو غله په پنجاب کې پیدا کېږي، او څو پورې چې پنجاب خپل ضرورت نه پوره کړی موږ ته غله نه راپرېږدي. داسې ده که نه ده؟ نو چې د غلې لپاره دغه پیمانه ده نو د پاکستان واکدارانو بیا به د بجلۍ دپاره هم دا پیمانه وي، پښتنو له به په هغه قیمت بجلي ورکوي چې کومه بجلي موږ پیدا کوو.